بخشو نه موجوده ام پی اس بخشو نه دالته نور ادارې بخشو و موږ ته به شی راکوي چې چیرې را نه کړي سبا خو دغه هرتال تر ماښامې دغه مشران به وي علمای کرام دغه شهر ولس به راسره بیا به فیصله کوو دغه کمیټۍ به فیصله کوي دغه عزیزان به فیصله کوي دغه ولس به ګرده دلته موږ ګرده مشران دا یو شی به موږ لږ واضح سره واورو په دې کې منان مشر نه دی کې ناست علمای کرام مور مشران د تمامو سیاسي پارټیو لیډران او د علاقې او د وطن د ملت ځوانانو السلام علیکم وعلیکم السلام وروسته له سلامه ضلع کاني له دوره شروع وه تر 26 راورسېد نن د 26 څلرمه میاشت ده په اوله میاشت کې خدای دې نه کړي دا زموږ په ضلع یو ټکه سمه شوه زموږ ضلع پاته شوه خلکو له موږ ضلع وکړه ځکه دا مختصر درته وکړم نور خلک هم شته او مخته مجلسونه هم شته خو تر ټولو غټه د خوشخبرۍ خبره دا ده قیمتي خبره دا ده چې کوم وخت زموږ په ضلع کې نوې ضلع د برښور په نامه خپلواک جوړ شوی ښه یې وکړ بد یې وکړ زموږ مشرانو مشرو کمیټۍ کې وعده زبان نه کړه موږ پر زبان خو وعده ډېر سخت غصه یو د غصه په بنیاد باندې لا ډېر وځي موږ ته عید و پیمان وکړي او په دا عید و پیمان کې د دغې علاقې ټوټلې سیاسي پارټیانې ولسي کمیټیانې د نوجوانانو تنظیمان د دوکاندارانو تنظیمان حتی یو فرد خپل حق کې ادا کړی دی موږ په ډېر ښایسته منظم انداز باندې د پریس په ذریعه د میډیا په ذریعه د سوشل میډیا په ذریعه د پرنټ میډیا په ذریعه او لا هغه دا اوس دی ایشو شوه د زما بچیان سره دا مخامخ چې ناست خلک دي دا ګرده اوس تر موږ ښه په دا مجلس خبر دي چې دا په کوم مجلس موږ سره راغونډ یو نو د ضلعې هغه خبره چې هغه ترې سوې ده په پنځه وارې نوټیفیکیشن شوی دی و کوم ځای ته ولاړه ده په هغه تفصیل کې نه ځو ملګرو به تفصیل ته بیان کړی صرف دومره درته وایم چې په 2 فروری چې دا اوس نږدې نوټیفیکیشن د برښور ضلعې هغه وشو په 2 فروری دلته د جمعیت په دفتر کې په رادبندي حوالې کې موږ ته یو اجلاس وکړی نن 5 اپریل دی ګوا 2 میاشتې 3 ورځې یې کېږي دغه مشران چې دا دلته تاسو ته مخامخ ناست او ستاسو په کومک دغه جدوجهد روان دی د دې یو اثر زه تاسو ته درشایم ته د دې اندازه لګولی شئ اثر یې دا دی چې د برښور ضلع وسوله وزیر اعلی 2 واره تللی دی خو نوټیفیکیشن زموږ ستاسو مخ ته نه دی راغلی هېڅوک موږ ته نوټیفیکیشن نه شي ښکاره کولی دا ډېره معنیخیزه خبره ده او دا وچ کلک دغه پریشر دی چې دا ولس د کاریزاتو یا د خانوزۍ یا د نانا صاحب یا د بوستان مشرانو ستوی په کومک باندې وزیر اعلی او مقتدر حلقې و دې ځای ته ولاړې دي چې موږ حلقه د مبارکي د خلک ناست دي کیکونه هم کاټج دي موږ ته یې هم ځینګایو چې ضلع سوي ده او داسې موږ نه کوو یوه ځای یوه ملګري یوه مقرر که له ما یې ونیسه تر صدیقي صاحب پورې هېڅ چا دا خبره نه ده کړې چې موږ د برښور پر ضلع باندې اعتراض دی یا دا موږ نه یې کوو لیکن د دا باوجود هم دا نوټیفیکیشن چې مابین ته نه راځي دا ډېره معنیخیزه خبره ده تاسو ټول ته وایي خو دغه کوشش دغه جدوجهد به هم په دغه طرز که 2 غنټې پاته دي که 5 غنټې پاته دي د موبایل له لارې د سوشل میډیا له لارې کوشش کوو چې هېڅوک دی نشي پاته چې سبا یې موږ نه کو حاضر او دغه ذمهواره خلک موږ وعده کړې ده چې دلته د جمعیت په دفتر کې به پر 9:30 بجې انشاءالله که خدای کړي وو سبا موږ دلته حاضر یو له دغه ځایه به بیا وروځو په ګډه تاسو ټول ته دا ناست خلک بالخصوص د خانوزۍ ولس ته دا وایو چې چونکې تی پر واکینګ ډسټنس یاست تاسو تګ را کولی شئ د بوستان خلک به خامخا څه ناوخته راځي د رود ملازۍ او د چرمیانو به لږ خامخا ناوخته راځي خو دغه موږ ته خلک په کار دا دی چې پر 9:30 بجې دلته په دې دفتر کې حاضر یو په ګڼ شمېر وروځو بیا هیئت عدالت دغه کیس چک کړي په زموږ نو تاریخ انشاءالله بیا جلسه د برته به ځو خو دا کار ضروري نو مشرانو مجلس درته کړی دی د خلکو و دا زړه ته نه لویږي چې دا زموږ تی کوم علاقه یا درې تحصیله چې موږ تی بولو نانا صاحب خانوزۍ او بوستان دا خلک په اتفاق کېدی سي یا خپل د حق دپاره راوتی سي دې موږ تی د علاقه مړې بللي وو
بچې یې پر وخت را باندې وکړه چې په دې کې اتفاق نشته بل نشته دوې خبرې ما په دا یوه دغه کې وکړې خالي مې ګواه 4 خبرې وکړې چې یو چا ته مې آینه وښکاره آینه معنا شمې وښکاره کړه چې ته خپل رنګ وګوره ته دونه خوفناک یې پر هغه خوفناک رنګ د په ما پسې کومې خبرې وښی وکړې د دوی ګور دی کور ودان د هغه دوی خپل د برشور د توبه کاکړي په سپین ږیرو پسې دا د دوی عادت دی دا خبرې کوي ما له د علاقې ملګرو حال راوکړي چې دا تره کیسه ده به سبا مجلسونه کوو که خیرو ما له ډېرو سپین ږیرو ټلیفون راوکړي چې تا برشور ویل دی ما ورته ما برشور نه دی ویلي ما دا ورته ویلی چې د اسفندیار څو سپک ملګري دي زموږ په علاقه کې هغه تر باروالا بالا حیثیت نه لري دا به سپکې وکړي ودې کې ستا په سپکو ستا په دمکۍ ستا په بل شي موږ خپل د علاقې حقوق نه در پرېږدو نه مزید به ته پر دې علاقې د باچۍ و د دغه سوچ وایې دا زموږ نایست هر سړی له د هر سړی د باچۍ سره د علاقې حق یې لري هېڅ کیسه نه ده امین زموږ پر قبوله ده یا لالا ته به بیا نه یې د خانزۍ والا دی چې هغه پر سټیشن باندې واقع دی او هغه د پولي ټولګه ناظر بیا به انشاءالله نور څوکه بس مختصر مجلس ته کوم مجلس اذان باندې وشو یو باندې خو خبره پاتې ده او سبا لپاره به ان شاء الله استعدادونه ته مشته ته په دې دفتر محترم شریکي صاحب څنګه جوړ مسعود الله خان ما سره ناست عبدالباري د انپي او د انپي نور ځوانان او د جمعیت علما اسلام په ما د پښتونخوا پارټي ځوانان ستاسو د ټولو په اجازه خبرې تقریبا ګرځي درته وسوې بنیادي خبره دا ده چې سبا موږ د قوت مظاهره کوو سبا موږ 6 تاریخ دی موږ 8 راځو سهار ما ته ویلي و چې زه به دلته په خپله پر 2 بجې حاضر زه به په خپله پر 2 بجې حاضر یم زه د پښتونخوا ملي پارټي ځوانانو ته دا وایم د یونین ځوانانو ته دا وایم د جمعیت الاسلام ځوانانو ته دا وایم چې وروره اوس به ځئ له اوسه بعد به ته دا نه کوئ چې بیا ولاړاست بس پر کور کښېناستاست چې سهار به بیا په طبیعت وروځو په طبیعت به نه راوځئ زموږ جنګ دی میدان ته رسېدلی دی چې موږ بالکل پر دغه ګړنګو په پړانګ سره ولاړ موږ پر دغه ځای سره ولاړ یو موږ سرکار اوس پر دغه ځای سره ولاړ یو چې بالکل موږ پر هغه ځای سره رسېدلي یو چې انشاءالله تعالی که موږ همت وکړ سړک راوړ دي ستا کور ودان موږ وروره خپله علاقه ته رابده دغه ته راشه غوبل ته ناچو چې وروره موږ 8000 10000 12000 خلکو موږ په سخندونه وایي دا به نه کوو موږ دا ښکاره کوو چې دا زموږ 3 تحصیله چې دي لکه تحصیل خانوزۍ تحصیل نانا تحصیل بوستان دا 3 ډېر زورور تحصیلونه دي زموږ 1,250,000 آبادي ده او دلته چې رښتیا ځای راشي موږ سره دغه او بل زه دا درته زموږ د قبایلو خلک نه راوځي زموږ قبایل باید چې سره راوځي خانوزۍ والا به خامخا راوځي زموږ قبایل ته زه دا خواست د دغه ویډیو له ذریعه کوم چې تاسو سهار باید چې راسئ دلته د علاقې مسایل دي د خانوزۍ مسایل دي د وطن مسایل دي دلته انبارونه پراته دي دا په ما یا په صدیقي یا په باري یا په دا نور نه سره کمېږي دا په موږ ګردو سره کمېږي زه ته دا وایم چې موږ اوس مجبوري لرو موږ روان یو ځای کار مو دی ان شاء الله تعالی سار چې موږ رالو دلته هړتال دی سبا به زموږ زورور هړتال وي که هر شی زموږ زورور هړتال وي که خوشحالي وم به زورور هړتال وي که پریشاني وم به زورور هړتال سبا به موږ د هړتال کوو بیا ته ما یوه خبره کړې چې له ګرفتارۍ مه ویرېږئ وروره ګرفتاري له به اول زه ورځم بیا به صدیقي صاحب راسره ځي بیا به باري راسره ځي اول به موږ کارکنان نه وي اول به موږ مسران ځو دا کار زموږ دی دا قرباني به موږ ورکوو تاسو داسې وکړئ چې ورور انشاءالله تعالی زه د یونین والا ته خاص کر وایم چې ستا د غره مسله به هم به دغه خیال کېږي ستا مسله به هم به دغه خیال کېږي ته ډېر پسمانده سوي یاست ته ډېر زیر سوي یاست ته ډېر تکلیفونه وړي دي زه ته نه ویروم ته اګر ځوانان زما په نظر کې یاسته انشاءالله تعالی سبا به ته د قوت مظاهره کوو ته به ګرد راوځئ او راځئ به دغه رنګ به زما د پارټي کارکنان راځي نو زه ته دا وایم چې انشاءالله تعالی سبا ورځ به زموږ دا د جمعیت علما اسلام دفتر به پر موږ بختوري زما صدارت به پر ته بختوري انشاءالله تعالی سبا به موږ د خوشحالۍ خبرې سره کوو زه نور وخت نه اخلم اذان وسو ته به هم کارونه لري بس سبا سهار 6 بجې چې مونځ وکړئ له هغه بعد به 2 پیالې چای وکړئ له هغه بعد به څوکه دغه دفتر له راسه به دلته چې رالاست بیا به له دې ځایه په ګډه ځو دا چوک بندو دا روډ بندو یوه خبره سلطان درته وکړه زموږ به کمیټۍ ته ولستي جوړوئ مریض به سهار کیلی ناجوړه به کیلی سپین ږیري به کیلی سپین سرګي به کیلی دا به د وطن ښځې موږ نه بېعزته کوو د وطن خویندې مندې به موږ نه بېعزته کوو د وطن سپین ږیري به موږ نه بېعزته کوو دا زموږ روډ دی موږ هړتال کړی دی زموږ هړتال موږ د پارټۍ هړتال چې موږ کوو موږ دا خلک نه بندول ها زورور خلک بندو هغه زورور چې توپک لري چې تورې شیشې لري چې په زور پر دالې ارځي هغه به یو نه یې لکوو دا نور به ګرد یې لکوو زه ستا نور وخت نه اخلم ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ ورځ مو نیکمرغه ماښام به انشاءالله جومات کوو کور مو ودان ډېره مهرباني د مقررینو په خپلو تقریرونو کې خبر راته ورکړ چې سبا به انشاءالله پر 9:30 بجې باندې ټوله دلې حاضره شو
دا ځوانانو د دا خواست دی چې لمونځونه مو وکړل یو موږ د چای بندوبست کړی دی چای به سره کوو ځوانان د دلې کښېني د سبا د لیارو د شاوخوا چې کوم د سرخاب لیاره ده د پشینغه منګل آباد ده دلته و دې طرف ته چې کومې لارې دي د دې د بندولو لپاره به طریقه کار جوړوو ځوانان د ټوله کښېني که د پښتونخوا هغه دي که د جماعت دي که د یونان والا دي که نور ځوانان دي د هغو څخه دا خواست دی او چې دلته کوم راغلي مېلمانه دي د ټولو شکریا ادا کوو زموږ ته پروګرام الحمدلله زموږ دا یقین دی چې دا به لکه څنګه چې مقررین وویل دا اتفاق به زموږ فتوحات کې راځي د مستقبل لپاره هم اوس هم بس په دغه باندې د بلوزۍ ده په دغه ورځ باندې څلور تاریخ باندې دغه رپورټ پیش کړي عظیم خان چې درې جرګې شته هغه په نانا سره تر 11 بجې په رود کې ده یوه د خانوزۍ غزل تجویز پیښ شو ما ملیار سره هم خبره وکړه د هم له ملګرو سره چې خانوزۍ به په دا ورځ واړه و اخري ورځ ته دی کوم که بیا نور څوک راتله غټه به چې جوړول هم ټیک دی که خانوزۍ په دغه ورځ د 15 تاریخ باندې چې وسي ماپښین پر مازدیګر منځه بعد خو موږ ملګري صدیقي صاحب او خلیل دا به هم راسي نو موږ به تیاري نیولې ده انشاءالله جرګې به شي غټې جرګې د جرګې به نه وي چې به د اتو د لسو د شلو کسانو د 15 انشاءالله زما دا یو د موږ سره په ریکارډ کې ماته پستی خوښه دا زما تلویزیون دی نو سپیک څه راوځي د پروګرام بعد کې وسه د پروګرام بعد بسم الله الرحمن الرحیم صدر صاحب په اجازه نن زموږ په مجلس کې ډېر نوي خلک شته د هر تحصیل خصوصا د بوستان تحصیل او د رڼا صاحب تحصیل د هغو راتګ ته زه ویلکم یم دویمه خبر دا ده چې موږ انشاءالله پر 5 تاریخ د پاکستان تحریک انصاف د درو سره تحصیلانو ګډ میټینګ په بلوزۍ کې زما پر کور ایښی دي تر 12 بجې زموږ خدای دې وکړي چې زموږ دا تحریک کوم په کومه طریقه روان دی او ډېر په منظم انداز روان دی او ډېر جذبه هم شته جوش هم شته مشکلات هم شته داسې نه ده چې موږ وایو چې موږ ته بېبازۍ دغسې راشي هغه ستاسو نظر په دې اړوم چې که ستاسو په یاد وي په 21 نومبر 2022 کې د یو خو دغه رالي سپندیار کاکړ رالي په 21 نومبر چې دغه نوټیفیکیشن وواتی نو بیا سپندیار کاکړ کښېنستی پر 22 بیا موږ ته کاریزات یې راکړي نو په دا بله ورځ د پښین بچاو تاریخ والا کښېنسته دا خلک وو خیر خو نو زموږ بیا پر 29 تاریخ منسوخ دی نو زه دوی دا خلک چې اوس دې خبرې له راځمه چې د برشور دغه جوړه سوې ده نوټیفیکیشن هم وسو ډي سي هم رالی نو هلته داسې خلک دي هغه زاړه خلک چې په هغه کې مطلب مېلمنو الله مو راوله کارکردګي راپورټ د خانوزۍ له طرفه زه ویدلا ماما پیش کړي او د نانا صاحب له طرفه زه عظیم جان پیش کړي زموږ له طرفه زه عطاالله جان پیش کړي په هغه ساعت کې ته نه واست بیا صدر صاحب چې اوس کومه وینا وکړه دا خو نو صدارتي وینا نه شي ورته ویلی صدارتي وینا چې کله مجلس ختم شي بیا دغه د تجاویز و ذاتي د تجاویز د دې په وړاندې کې زما دا تجویز دی چې فلحال دغه باندې موږ باقاعده مجلس وکړو ما معلومات دا دي چې نن زه تقریبا 3 ورځې د مخ د جمعیت په دفتر کې د آل پارټیسپیشن کام باقاعده ناستې شوې ده د هغې شوګانې باید د چې کوم مجلس وشو یا بسرانان کوم مجلس شوی دا کله ما خو بدرې څه مجلس وو کې د پوټي کنه هغه د دوی خپل کسور دي کې نه رسنګ نه خو به پیوندې نه سبا ګوره موږ بل پروګرام کم صاحب هارون جوړ کی په ملاخینو کې دا زموږ تقریبا یا د سولس پروګرام دی سبا ولا چې وګټ کې دې څه خاص کوم چې د اړتال وګایږي چې اړتال څه کرا کوو څه طریقه ده د فیکسل 44 سے پرځه ورور دا مې ختمه کړو که زاړه ملګري کنو ملګري راغلي دي اعتراض کول ډېر اسانه دي خو اجازه چې د هغه د چېر تاریخ ده پر زړه مې د څه بر سره ګایو د جلسې خدمت کول دا کېدلی شي د چا د وس کار نه وي د 3000 کسانو ډوډۍ دا د چا د وس کار نه وي تر پروګرام کې ما د اجازه کاله په کور باندې دا خبره کړې وه چې بوستان فیصله په داوله جرګه کې دلته د جمیل الله په دغه کې جرګه وه دا مخامخ شیخ مزمل ناست دی دا تقریر شروع کړي د کارت کې بیا نه دي شي کړی ولې نه دي شي د عوامي نېشنل پارټي سره تعلق لري بدایان شي
ګوره دا خبرې نه دي، دا خبرې موږ راخو په ځای ځای باندې وکړي کمیټې کار وکړي. ډېره شکریه او حوصله افزایي باید وکړو. دا یو. دویم دغه د بوستانو د کاریزات د نانا صاحب خبرې باید اختلاف، دا وخت زموږ اختلاف نه دی، دا وخت باید موږ سره یو شو. دا یوه خبره کوم جوړ دغه سره کار نه کوم، باید حوصله افزایي وکړو، لږ ملګري کړو له ځان سره. دا تفریق باید نه کړو. جوړه د ایگزیکټیو کمیټې د البته د دې اړتیا د ورځ لپاره که اسود وکړه صداره تاثیر واخیستل. مختصره به دومره ووایم اول خو ملګرو نه شم ویلی چې بار بار موږ سره کښېنستلي یو داسې په دغه رنګه ماحول کې نه یو کښېنستلي. نن څه نوي ملګري راغلي دي، هغوی ته راغلاس ویل او کوم له بل دا ده چې بس کوم یو ملګری ولیاړېږي هغه د هغه خپل خیالات کې د بل یو ملګري د کراس کوېشن په کار دی نه شي کول. زه چې هر څه وایم دا زما نظر دی په کار دی. دګر دا کوم چې یو خو په یو ځای ټول په یو ځای په یو ځای یو کاغه غړکې به هم کاغه سړي په لویه او په درنه ګډون سره به ګډون درته کوو انشاءالله. او چې کوم مجلسونه دلته کېږي بخښنه ډېره غواړم دا ټول مسیران سپین ږیري له مختلفو پارټیانو له مختلفو ځایو راغلي. یوه خبره ده چې اکټار به یو ځای کوي پر دغه ملاس پورته کوي موږ پر دغه رایه کوو. دا د رایې شی نه دي چې خپل قوت متقسموي. او د احتجاج هم کې مثبت واخلي. بله خبره دا ده د سوشل میډیا د کاریزاتو ته انسانان ناست دي، وچه ده یې ونه وایي چې کور یې وده. حقیقت کې دوی ډېر ښایسته کړي ده، قسم درته اخلم دي زموږ چې چیرې موږ موندي وو دوی زموږ شانه په شانه دي. زه خپله د بوستان د کمیټې نه د ګرده درو سره تحصیل دوی ته زه خپل جانبه او د مشرانو د جانبه زه دوی ته ستر سلام زما اختیار له دوی کمیټې سره دوی یلچا باید یې ختمولی، رواج باید یې ختمولی، تر ماپښینه پورې کولی چې تر هغه څو ټیمه پورې کولی. او بل مذاکراتي کمیټې چې کومه ده زه هم پکار ده چې د هغې که هغه تره وي هم صحیح ده، لږ د هغه نشاندهي سره وکړو یا نه وي یو پر اثره مختصره وانصرنا على القوم الكافرين. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم شديد العقاب ذي القول لا اله الا هو اليه المصير. بسم الله توكلت على الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.